نه قرباني کیږي قرباني ته جایز ده. نو فتاوا علمګری لیکلی دي اما جنسه فهو ان يكون من الاجناس الثلاثه الغنم او الابل او البقر. بزې شولې اوښان شو او غواګانې شولې د دې نه قرباني جایز ده. بیا وی ويدخل في كل جنس نوعه او د دې په جنس کې چې څه داخليږي د دې د نوع نه وي نو هغې نه قرباني جایز ده. یعنی ګډې شولې نو ګډې چې کوم دی هغه د بیزو د نوع نه دي بیزو د جنس نه دي نو د دې نه قرباني جایز ده. پاتې شوله بله مسله د میخې مسله چې میخې نه قرباني کیږي او که نه. نو دا مسله په دې فیسبوک باندې ډیره رایجه شوې ده ډیره مشهوره شوې ده. نو ګورئ تفسیر ابن ابي حاتم رازي کې دي حضرت علي رضی الله تعالی عنہ یو کس تپوس وکړو چې حضرت قرباني کم کم جانورونه کیږي کم کم جانورونه قرباني جایز ده. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل ثمانیه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين او من الابل اثنين ومن البقر اثنين. اته قسم دي اته قسم دي یعنی اته جوړې دي. ګډ شو ګډه شوله او بیزه شوله بکری بکره او اوښ شو اوښه شوله او دغسې غوا شوله غوی شو. یعنی نر او ماده نر او ماده دا چې کوم دی اته قسمه دي اته قسمه جوړې دي. نو فکان رجل شک د دې سړي شک پیدا شو شک پیدا شو. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې هل تقرأ القرآن آیت قرآن لولي قرآن وای د ورته وی نعم جی ها زه قرآن ویم. بیا ورته وی تا د الله پاک قرآن کې د آیات نه دی اورېدلې یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام. دوی چې او چې دا خو ما اورېدلی دی. بیا ورته وي دا دې نه دی اورېدلی لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. دوی دا مې هم اورېدلی دی. بیا ورته وي دا دې اورېدلی دی ومن الانعام حمولة وفرشا. بیا چې دا خو مې هم اورېدلی دی. بیا ورته وي تا دا څنګه نه دی اورېدلی من الضأن اثنين ومن المعز اثنين من الابل اثنين ومن البقر اثنين. دا دې بیا څنګه نه دی اورېدلی. نو ګوره دغه اته قسمه جانور چې کوم دی د دې نه قرباني جایز ده. هغه ګډه شوله ګډ شو او بیزه پیسه شو او دغه رنګې غوا شوله غوی شو او دغه رنګې چې کوم دی اوښ شو او اوښه شوله. نو د دې اته قسمه چې کوم دی د دې نه قرباني دا جایز ده. او بل چې کوم دی ګوره پاتې شوله میخه. نو میخ نه قرباني کیږي او که نه. نو ګوره اول به لاړ شو لغت ته. نو لغت کې المنجد د یو کتاب دی دی لیکلی دی چې الجاموس ضرب من کبار البقر. الجاموس ضرب من کبار البقر. وی دا جاموس یو قسم دی د غواګانو. جاموس دا میخه